زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو په مسلمان باندې د الله رب العالمین د طرفنا بعض احکامات دي چې هغه لازم او ضروری دي او چې دغه احکامات نو باندې دی عمل کوي نو دی به صحیح مسلمان وي په هغه احکاماتو کې چې د الله رب العالمین د طرفنا په مسلمان فرض دي د ټولو نه اهم او عظیم او لوی فرض هغه مونځ دی مونځ په هر نارینه زنانا بالغ عاقل باندې دا فرض دی او لازم دی او ضروری دی او مسلمان خامخا مونځ کوي او که مونځ یې ونه کړو نو دی سخت ګناهګار دی او وهاب ګل حاجي صاحب زمونږ د دین په کتابونو کې او په شریعت کې راغلی دي کو یو سړی قصدن عمدن د قصوی عذر وطنی وي او دی دا مونځ پرېږدي نو الله دې موږ او تاسو د دې خبرې نه وساتي چې موږ مونځ پرېږدو قسم دې رسول الله مبارک ویلی دی او داغه د حدیث د لاندې علماء دا فرمایلی دي چې سړی مونځ پرېږدي یو ځل به داسې وخت راشي دی به د ایمان نه خلاص شي ډېر سخت وعید دی نو خدای پاک دې موږ او تاسو کامل مونځونو والا جوړ کړي نو مونځ به کې موږ په بیانات کړي دي او بیا به هم پیو کې انشاءالله وتعالی په کولو باندې څه ثواب دی او په نه کولو باندې څه عذاب دی دې باندې موږ کړي دي بیا به هم کوو بیا د دې مونځ لپاره بعضې شرایط دي ضروري شیزونه دي هغه بیا د دین په کتابونو کې موجود دي او مسلمان له پکار دي چې دا زده کړي دی په دې مسایلو باندې ځان پی کې خصوصا د مونځ په مسایلو زه بدقسمتي ویم او بدقسمتي اول په خپل ځان ویم او بیا د ټولو نه زیات تاسو باندې ویم چې موږ د مونځ د مسایلو نه ځان نه خبرو مونځ کې فرض څه دي مونځ کې واجب څه دي مونځ په څه ماتیږي مونځ په څه مکروه کیږي موږ د دنیا قصې قطارې کو خو د دې شیزونو نه موږ نه یو خبر د دې د وجې زموږ مونځونه ټیک نه دي بلکې زه به درته وهاب ګل حاجي صاحب یو ناشنا حدیث ووایم ناشنا خو نه دی خو زموږ او ستاسو دپاره دی او دا په دې د احادیثو غټ کتابونه خو په خپل ځای ډېر لوی مقام لري ډېره لویه مرتبه لري خو که تاسو زموږ د آسان فهم یو کتاب دی او الحمدلله په دنیا کې هغې له الله ډېر قبولیت ورکړی فضایل اعمال ورته وایي په هره ژبه کې دي د فضایل اعمال کې هم دا حدیث موجود دی چې رسول الله مبارک ویلی دي دا زموږ د ناپوهتیا زموږ د کم علمۍ یو لوی دلیل په دې خبره باندې دی چې رسول الله مبارک وفرمایل چې یو سړی به 40 کاله او 50 کاله او 80 کاله به مونځونه وکړي او یو مونځ به یې نه قبول ډېر سخت وعید دی ولې موږ د مونځ د مسایلو نه ځان نه دی خبر کړو چې د مونځ فرایض څومره دي د مونځ واجبات څومره دي د مونځ سنن څومره دي د مونځ مستحبات څومره دي د مونځ مکروهات څومره دي اول زه خپله کمزوري ګڼم او بیا د ټولو نه لوی ستاسو ګڼم نو ځان په دې باندې پیول پکار دیوار کې د مانځه دپاره یو اهم شرط او ضروري چیز هغه اودس دی اودس لازمي دی بغیر د عذره چې چا بې اودسه مونځ وکړه نو زموږ بعضې علماء کرام وایي چې اودس دې ونه کړو بغیر قصدن عمدن دی بغیر اودسه مونځ وکړه بعضې وخت کې سړی د ایمان نه مونځ نو بغیر اودسه مونځ دا نشته اودس به وله خامخا کوي او دا د قرآن نه ثابت دی قرآن مجید کی دی یا ایها الذین آمنوا سشوا پیزان اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين او دس پنس د قرآن ثابت دی چې کله تاسو اراده وکړئ یعنی کلکه اراده وکړئ مونځ دپاره نو تاسو بیا اودس وکړئ اودس کې بیا
پنس د قرآن باندې فرائض هغه څلور دي، هغه څلور پنس د قرآن دا فرائض دي. بغیر د دینه کو دی مونځ کو د دې څلورو فرائضو نه بغیر نو مونځ دیو نشو. نو اودس کې څلور فرض دي. دا موږ پخوا په دې سکولونو کې چې وو راته وی په اودس کې څلور فرض دي، مخ انځلو، لاس د څنګلو پورې انځلو، د سر مسه کولو، د ګیټو پورې پینځل. دا په اودس کې فرض دي. اوس په دې اودس کې دا فرض خو برته کې خو کوته او دا ډیره ضروری، ډیره اهمه او یو ډیره بهترین او یو ډیره خشته خبره ده چې ته وې زما مونځ کې د خشوع راشي او خضوع راشي او زما دا مونځ د الله ته د قبولیت په مقام باندې ودرېږي. نو د دې دپاره به کامل اودس کې. کامل اودس څه مطلب؟ کامل اودس مطلب دا دی چې د هغې فرایضو خو به ته خیال ساتي، بغیر د هغې نه خو اودس نه کېږي. د اودس د سننو به خیال وساتي چې په اودس کې سنت څه دي. نو چې د دغې سنتو د خیال وساته نو کامل اودس دې وکړه، او چې کامل اودس دې وکړه نو خشته مونځ به کې، او چې خشته مونځ دې وکړه نو د الله په جناب کې به ډېر لوی انعام تعالی الله درکړي. نو د مونځ دپاره او د مونځ د خشته کولو دپاره به موږ کامل اودس کوو. اوس په دې اودس کې به موږ د سننو او د مستحباتو خیال ساتو. په هغې سننو کې چې په اودس کې کوم سنت دي، د یو ډیر اهم او د یو ډیر بهترین او د یو ډیر خشته او د یو ډیر لوی کامل او د یو ډیر لوی کامیابی څیز راته نن زه ښیم چې هغه باندې تا عمل وکړه. نن به راته زه تیمور جانه لس احادیث د هغې په فضیلت کې ویم، لس احادیث. نو ستا مونځ به هم کامل وي، ستا مونځ به الله ته ته نږدې وي، او ستا مونځ به الله رب العالمین د قبولیت مقام ته رسوي. خو چې په هغې دې عمل وکړه. او هغه څیز چې په مونځ کې سنت دی، په اودس کې سنت دی، هغه څه شی دی؟ هغه دی مسواک. مسواک په ګورې ته نه وې، ته عالم یې. مسواک دی. پښتانه خو ته مونږ مسواک وایو، تاسو خو چې هر څه وایي، خو علما به مسواک نه وي بلکې مسواک به وایي. د مسواک زمونږ په دین کې او په شریعت کې ډېر لوی مقام دی او ډېره لویه مرتبه ده، او انسان په یو ډېر لوی مقام او یو ډېرې لویې مرتبې ته رسي، او ډېر فایدهمند څیز دی. یقین د الله په ذات وکړه، ډیره فایده انسان له ورکوي. نن به تاسو ته زه د هغې متعلق لس احادیث، اصف احادیث پکې ډېر دي. او تیمور جانه ته چې کله د احادیثو په گلشن باندې ورشي نو چې څومره د احادیثو کتابونه دي او پکې د مانځه بیان دی، بخاري شریف په والو باقاعده صاحب د بخاري په مسواک باندې باب قایم کړی دی، باقاعده تا ته هغه ښودلي دي. نو دا حدیثو په کتابونو کې باقاعده باب قایم کړی دی علماء کرامو. او باب څه مطلب؟ هغې کې احادیث د رسول الله مبارک راوړي دي چې دا ډېر لوی مقام او ډېره لویه فایده هغه انسان له الله رب العالمین د دې په بدله کې ورکوي. نو وروڼو که موږ په دقې تاسو موږ عمل وکړو انشاء الله وتعالی یو به اودس کامل وي، چې اودس هم کامل وي، مونځ ته به هم توجه وي. او ما ته وګورئ چې مونځ ته هم کله توجه راله او په ښکلې طریقه باندې مونږ او تاسو مونځ وکړه، مونږ به الله ته نږدې شو. او چې کله انسان الله رب العالمین ته نږدې شي، الله ډېر لوی مقام ته رسوي. نو دې ټولو کې کمال ګورئ دقې د مسواک دی. مسواک ډېر فایدهمند څیز دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر مبارک سنت دی. یره زه یو خبره کوم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی غوږ اوس دې ته کېدی زمونږ او ستاسو دپاره یو بهترینه نمونه ده. سمپل دی. نمونه څه ته وایي؟ موږ د هغې نمونې نه فایده والو، اقا شان بیا د هغې متعلق کوو. دقه شان الله موږ ته وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی
دا د مؤمنانو د پاره او د مسلمانانو د پاره یو سمپل دی، گایډ دی او یو نمونه ده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، یو بهترین گایډنس دی. او گایډ انګلیش کې وته گایډ وایي، پښتو کې وته منګه، اردو کې وته رهنما وایو، او په پښتو کې وته لاره ښودونکی وایو کنه. دا زما وی گایډ دی ما ته لاره ښیي. نو هغه لاره ښودلو والا سوي تا په صحیح لاره بوځي او تا هغې خپل مقام ته ورسوي. دقه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې تمام کائنات کې د ټولو نه بهترین گایډ دی. او کومه لاره چې موږ او تاسو مقام ته رسي د الله رب العالمین ذات ته، او د الله رب العالمین د ذات هغه محور هغه جنت دی، د هغه د رحمت ځای هغه جنت دی. نو ته به د رسول الله مبارک د رهنمایي حاصله کړي، ته به په جنت ته ورسې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره ګایډز دی. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. اوس د نبی علیه السلام د زندګۍ چې څومره اعمال دي او موږ او تاسو ته د هغې حکم راکړی دی، په هغې به موږ او تاسو عمل کوو. چې عمل مو کو مقام ته به رسو. اوس د رسول الله مبارک 23 سال زندګۍ قدم په قدم زموږ دپاره ګایډ دی، او موږ ته د شریعت هغه احکامات ښودي. خو ما ته وګورئ، د ټولو نه آخري حکم چې هغې باندې خود رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل وکړو، د هغې نه پس هغه د دنیا نه لاړه. نو ستاسو د ذهن او د سوچ کې نن دا خبر راولې چې نبی علیه السلام کم سنت عمل آخري دی او فعلی دی، کار یې پې کړی دی. نو د نبی علیه السلام د زندګۍ د ټولو نه آخري سنت او طریقه چې موږ ته تاسو ته دغه کړی ده، څه شی دی؟ مسواک دی. بس د هغې نه پس بیا رسول الله مبارک چې کوم د فعل سنت دی هغه نه دی کړی، د دنیا نه تللی دی. نو گویا چې دا د رسول الله مبارک د زندګۍ هغه آخري سنت او آخري مثال موږ ته وښود. څنګه چلو شو؟ بخاري مبارک کې عائشه رضی الله تعالی عنها آخري وخت د رسول الله مبارک او سخت وختو. بخاري مبارک کې باقاعده حدیث دی. عائشه بیبي وی زما په غیږ کې د رسول الله مبارک سره پروت، او رسول الله مبارک به یو کاسه پرته و، هغې کې به یې دا لاس داسې کېښوده او څه به یې وي خدایه مرګ له ډېرې سختې دي، په دې لا مخ به یې راغی. وی دقه د رسول الله مبارک د آخري وخت دی. او زه به تاسو ته بس داسې ووایم لکه پښتو کې به راته ووایم چې دا د ځنکدن هغه حالات چالو دي. ګورئ ورته دې کې وي نبی علیه السلام دا خبرې کوي چې مرګ له ډېرې سختې دي او مرګ سخت دی. دا خبرې کوي. دې کې زما عایشه بیبي وی رور راغی عبدالرحمن، چې رور مې راغلی وي، د رور سره مې لاس کې مسواک و. چې وی رور سره مې لاس کې مسواک و، نو رسول الله مبارک دقې وخت کې خبرې نشي کولی. ګوره دې خبرې ته غوږ کېږدئ. وی رسول الله مبارک دقې وخت کې خبرې نشي کولی، خو چې ما او د زما د رور ته ډېر ګوري په غور باندې. نو ګورئ عایشه بیبي د رسول الله مبارک بیبي وه، او د رسول الله مبارک ورسره ډېر مینه او محبت و، ډېر مینه او محبت. زه انشاءالله چې د عایشې بیبي سره د رسول الله کوم مینه او محبت و، په دې به یو جمعه بیان کړو، په یو جمعه به مستقل بیان کړو. او د نبی علیه السلام ډېره زیاته خوښه وه. او دا به یې وي تیمور جانه، وی کوم څیزونه چې زما اختیاري دي، نو ټولې بیبیانو له خپل حق ورکړی او ټولې بیبیانو سره یې ښایسته زندګي تېره کړې وه. خو عایشې بیبي متعلق یې وی دا زما د اختیار نه بهر خبر ده چې دې سره کومه زما مینه ده، په دې به الله ما هم نیسي. نو عایشې بیبي سره یې مینه ډېره وه. نو چې مینه او محبت یې وهاب ګل حاجي صاحب چا سره وي، نو د هغه ته په هر اعدا او په هر دغه باندې به پوهېږي، کار به د اشارې خو ته به پې پوهېږې. لکه مثال بیا داسې دنیا دا والو هغه عایشې بیبي محبت او دغه پرېږده. ما تاسو ته د تېرې جمعه کې خبر هم کړې وه چې دا ماشوم دی اسد جانه دی خو خبرې نشي کولی، خو په دې ماشوم په خېټه دل راغی، یې په سر دل راغی، یې په غوږ دلو، یې په سترګه دلو. نو ماشوم ګورې معافي الضمیر هغه خبره نشي کولی، خو د دې مور په دې مړه کې دومره محبت دی چې هغه د دې خپل بچي په درد باندې پوهېږي چې
چې د په خېټه کې دال دی داسې واګولې دي د په غوږ دال دی د په سترګو دال دی دا ولې داغه محبت داسې دي چې پیږي اوس عائشه بیبي رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام سره محبت او د نبی علیہ السلام د عائشه بیبي محبت دا خو یو مثالی سیز دی نو عائشه بیبي په پیښ وا چې د رسول الله مبارک خو دی وخت خواهش دادی چې د مسواک ته ګوري نو مسواک واړي نو زری ولا مسواک ورکړ نو چې مسواک یې ورکړ نو رسول الله مبارک هغه مسواک وو مسواک پورې ته خبره کو او داسې مسواک یو تیمور جان ابو بخاری کې راشي چې عائشه بیبي وای چې رسول الله اوس بذات اته چې رسول الله مبارک په مسواک څومره وزارت هغه ته حدیث وایم خوی په دې 23 سال زندګۍ کې چې ما کم د نبی علیہ السلام سره جون تیر کا څومره وخت مې جون تیر کا دومره بهترین او دومره اعلی او دومره خشته او مزیدار مسواک په غون جون کې نو والی څومره چې په دې اخیری ویلون کې او په دې اخیری وخت کې وو ډیر خشته او مزیدار وو وی مال راکه چې دا نرم کا نو ماته واغشت فورا لاړم او چې د رسول الله مبارک د خلی مبارک کم لعاب مبارک وی هغه مې په خپل خلی باندې صفا کړ او هغه مې تیر کړل دا حدیث او الفاظ دي او بیا مې ولا ورکړل الله علیه وسلم عائشه بیبي وی چې د زندګۍ د ټولو نه اخري عمل کومونه هغه په مسواک باندې ختم او دا غینه پس بیا د رسول الله مبارک نه ساله نو گویا چې دومره بهترین عمل چې د ټولو نه د اخري زندګۍ رسول الله مبارک هغه جوړ کړ هغه مسواک نو مسواک دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زندګۍ یو اهم او بهترین سنت دویم نمبر دا وره حضرت جبرئیل علیه السلام به رسول الله مبارک لراته او رسول الله مبارک په تو خوشاله موډه نو بعض وخت برانه یو خبر استاوس دې ذهن تراوله نو چې را بنغی نو حضرت جبرئیل علیه السلام دا په قرآن شریف کې دی نبی علیه السلام وتی ته ولې ناراضه نو د حضرت جبرئیل علیه السلام جواب سو وما نتنزل ودی الا بامر ربک وی شعر کنه وما نتنزل الا بامر ربک زه خو ناراضم مگر کو راضم نو د الله په حکم برازم کله چې الله وی لار شه نو زبر اعظم اوس خبره تا وکړي رسول الله مبارک وی دا باقاعده په حدیثو کې موجود دي وی حضرت جبرئیل علیه السلام چې کله مال راغلی دی او ما سره ملاقات کړی دی نو ماته د مسواک تاکید را کړی دا باقاعده په حدیث ما ته د مسواک تاکید را کړی دی او د مسواک هغه حکم را تکړی چې مسواک واخا نو رسول الله مبارک په خپل ژوندۍ کې مسواک ډیر د دې وجه جبرئیل اوس ماته وګوره جبرئیل علیه السلام چې رسول الله مبارک ته کوم حکم کوي او ورته وی چې ته مسواک کوه دا ته چا ویلي الله وته ویلي جبرئیل علیه السلام خو ځان خبره نه کوي وما نتنزل الا بامر ربک نو گویا چې دا جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام ته تلقین کوي چې مسواک والا مسواک ومګا یا مسواک وکا او رسول الله مبارک چې کله جبرئیل علیه السلام راغلی ماته د مسواک حکم کړی دی ماته د مسواک تلقین کړی دی نو گویا چې دا د الله رب العالمین د طرف ته دریم نمبر حدیث دا وره او دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای او دا بقا احادیث کشته ما په خطبه کې ویل یرا رسول الله مبارک چې دی حالات چې ما الله وته چې مسواک کوا الله رب العالمین جبرئیل علیہ السلام وتعرضل وی نو رسول الله مبارک سووی لولا ان اشق على امتي وایا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاه حدیث الفاظ داسي يروي کو زما په دي امت ګران نه وي دا باقاعده د حدیث په کتابونو کې راغلي دي لولا انا شق علی امتی کو زما په دي امت ګران نه وي نو چې څنګه په او 10 کې سالور فرض دي کنه نو لامرتهم بالسواک دغه شان بدا 15 ما مسواک فرض کړی خدا به زما په امت ګران نو د دې د وجه داغي هغه وجوب او د فرضیت هغه حکم خو ختم دی خو رسول الله مبارک خو چون کې لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم په مؤمنانو ډېر رحیم او کریم دي دا به دوی ته ګرانه وه چې خامخا سره مسواک هم کوه نو رسول الله مبارک کو ما ته دا اندازه وه
چې زما په دې امت باندې دا ګرانه نه وي نو ما به د هر مونځ دپاره مسواک چې څنګه نور فرض دغه شان فرض کړ. دا ډېره لویه خبره درنو ګورئ. دا د رسول الله مبارک د مسواک موږ او تاسو ته هغه تاکید دی چې ګورې د دې نه غفلت ونه کړې. په تا باندې خو فرض نه دی خو ګورې ته د دې نه غفلت ونه کړې. د دې مستحب د دې سنن او د دې چې کوم د رسول الله مبارک طریقه د دې نه غفلت وکړي د ډېر لوی خیر نه به محرومه شي او د څومره لوی خیر نه به محرومه شي. اوس یې دا وره د رسول الله مبارک دا وینا وره چې رسول الله مبارک یو حدیث کې وي 4 نمبر حدیث دا وره چې یاره تا خو مسواک داسې یو زیاتي شی وګڼه نو تی زیاتي شی وګڼه خو ګوره د دې ډېرې زیاتې فایدې دي ډېرې زیاتې فایدې. نو دې حدیث کې رسول الله مبارک یو دوه ډېرې عظیمې فایدې بیان کړې یو دوه ډېرې اعلی فایدې بیان کړې او یو دوه ډېرې مزیدارې فایدې بیان کړې. دې خبرو ته لږ شان په غور باندې غوږ کېږده. نو رسول الله مبارک څه وی وی السواک مطهرة للفم. یو دا فایده وره مسواک دی دا د خولې د پاکۍ دپاره ډېر بهترینه ذریعه ده. د خولې د پاکۍ دپاره دا یو بهترین چیز دی. یو فایده پیدا وره نو چې خوله د سړي پاکه وي خوله پاکه نو یاد ساته یو خبر راته کومه زمونږ دا وجود دی زمونږ دننه یو نظام روان دی یو بهترین نظام روان دی او د هر څیز دپاره الله رب العالمین زمونږ د بدن کې اعضا پیدا کړي دي. بهر کې انسان یو پټه خزانه ده او یو عجیبه خزانه ده او د دا وجود روان دی او زندگی روانه ده خو دننه یو فنکشن یو نظام روان دی. اوس دا نظام چې په خشته طریقه باندې روان وي نو ستا زندگی به خشته وي. دا یو خبره ته اول د خپل ځان او بیا ستاسو فهم راولم او یو سوچ راولم چې زمونږ ټول ارس د دې خولې په ذریعه دننه نظام ته روان دی. اوس چې دا خوله د سړي پاکه وي دا خوله پاکه وي نو دننه به ټول نظام پاک رواني. خو که دا خوله زمونږ او ستاسو خیره نه وي نو دننه نظام کې به هغه نقصان راځي. نن چې زمونږ د بدن څومره بیمارې دي که هغه د ګردو دی او که هغه د اینې دی او که هغه د زړه دی وغیره وغیره دننه یو نظام الله رب العالمین جوړ کړی دی. د هغې غټه وجه دا ده چې زمونږ د خولې د ګندګو د وجه دا نظام در روان دی. نو اوس رسول الله مبارک څه وایي یو خبره اورئ چې السواک مطهرة للفم. مسواک دی دا د خولې د پاکۍ د ټولو نه بهترینه ذریعه ده. نو که زمونږ خوله پاکه وي دننه بدن به ټول پاک وي مرضونه به نه وي. نو ګوره دې دنیاوي فایده شوه دنیاوي فایده دا ده خو دنیاوي فایده په خپل ځای ډېر لوی مقام لري. زما خو دا دویم نمبر حکم او دا دویم نمبر فایده مې ډېره زیاته خوښه ده او ستاسو به م خوښه شي. هغه څه شي دی وایه ورپسې مولانا السواک مطهرة للفم ومرضاة للرب. دا هغه اصل خبره ده دا هغه بهترینه خبره ده. دا هغه ته ما ته وګوره دا تا چې په ځان شپه ورځ یوه کړې ده او ته لګیا یې مونځونه کې ته اودسونه کې ته تلاوتونه کې ته روجې نیسي ته قربانۍ کې ته نور نیک اعمال کې په دې نیکو اعمالو کې په دې الله ته د نزدېکت دپاره دا مونځ دا اودس دا روجه دا حج دا زکات دا حلالو د دې حرامو نه ځان ساتل د دې غټ مقصد زمونږ او ستاسو چې موږ نه رب راضي شي. څه ده موږ نه رب راضي شي. هر څوک وایي دا خدای ته زمونږ نه راضي شي. او دا م یو خبره ووایه څه ده خدای دې موږ او تاسو جنت ته بوتلي. امین ووایه خدای دې موږ او تاسو ټول جنت ته بوتلي. په شوق م نه وایه غم دې کېږي په خدای یقین وکړه. د دنیا په دې غمونو کې او د دنیا په دې ګندګو کې مبتلا یو د سره د جنت تصور هم نه راځي. رب العالمین دې موږ او تاسو د جنت اعلی نعمتونه راکړي. اوس جزاک الله. وګوره یاد ساته قرآن شریف کې د دې جنت د نعمتونو ذکر دی او الله رب العالمین ذکر کړی دی.
خو یو د دریو ځایونو کې یو خبره الله رب العالمین کې یو ډېره خوږه لګي، ډېره مزېداره لګي. کله الله رب العالمین د جنت خبرو کې که نه دو درې ځایونو کې په قرآن شریف کې دا دي. نو یو ځای کې الله وی دا د جنت دا نعمتونه دي، دا امن ورضوان من الله اکبر. وایه که نه یا ورضوان من الله اکبر. او د ټولو نه اوچت شي جنت، نعمتونه، حورې، غلمان، دا په خپل ځای ورضوان من الله اکبر. د ټولو نه بهترین څیز دا دی چې رب ته ناراضي، رب ته ناراضي وي. ورضوان من الله اکبر. د ټولو نه لویه خبره چې الله وي زره ناراضي وي، او چې رب راضي وي بس ته کامیابي. نو ما ته وګورئ رسول الله مبارک وی چې د مسواک خو ډېرې لوی فایدې دي، خو یو فایده یې دا ده چې ومرضات للرب، د رب د راضي کولو د ټولو نه بهترینه ذریعه، د رب د راضي کولو د ټولو نه بهترینه ذریعه هغه مسواک دی. دا ګوره زه نه وایم، دا رسول الله مبارک وی، باقاعده بخاري په مبارک حدیث دی. نو څلورم نمبر فایده د مسواک دا وره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د خولې د پاکوالي او د رب د رضا کولو لویه او بهترینه ذریعه ده. او پنځم نمبر عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې ما خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ژوند تیر کړی دی، زندگی مې ورسره تیره کړې ده. اوس ګوره ورته مونږ خو صرف تیمور جان مسواک کله کوو؟ وایه 14 کوو که نه؟ زمونږ خو دقته هغه هم زه چې په دې جومات کې د بدقسمتۍ نه ویم، خیر دی د بدقسمتۍ نه ویم چې په دې جومات کې تاسو تقریبا 1500 کسان به اوس راجمع شوي، خو په دې 1500 کې به زه دا ګمان به په تاسو د ښه کومه، او پکار دي چې ښه کوم ګمانه، په مؤمن باندې ګمان د ښو پکار دی. خو تاسو د الله یقین وکړئ په دې 1500 کې به صرف 10 یا 15 کسانو مسواک کړي، نور به نه کوي، هم د مونځ دپاره سره. دا به زمونږ بدقسمتي درو. د دې دپاره راته نن دا خبره کوم چې دا د خپلې زندګۍ یو لازم جز وګڼئ. عایشه بیبي څه وایي؟ ما خو تاته ووي چې د عایشې بیبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زندګي وه، ژوند یې ورسره و. نو د هغې ټول رسول الله مبارک ته رسول الله مبارک هغه اعمال ورته معلوم و. عایشه بیبي وایي دا په عقیده په احادیثو کې فرمایي چې عایشه بیبي وایي چې کله به رسول الله مبارک کور ته راغی نو چې کور ته به راننوته نو ما به لیده چې مسواک پې کوو چې کور ته به رادننه شم. بیا چې به کله رسول الله مبارک روټۍ ته کېناسته د هغې نه مخکې به یې مسواک وکړه، چې کله به یې روټۍ وخوړه د هغې نه پس به یې مسواک وکړو، باقاعده په روایتو کې. او چې کله رسول الله مبارک په خوب دپاره سملاستو، دا په حدیثو کې موجود دی، نو د خوب د سملاستو نه به یې مخکې مسواک وکړه. او تیمورجنه دام په یاده ساته چې کله به رسول الله مبارک د خوب نه راپاڅېده نو د ټولو نه لومبې عمل به یې ده چې مسواک یې وکړه، د ټولو نه بیا به یې مسواک وکړه، چې به راپاڅېده نو مسواک به یې وکړه. او چې کله بیدار به شو نو مسواک به یې وکړو، او بیا به لګیا مسواک به یې وکړو، بیا به ولاړ اودس به یې وکړو، بیا به یې په اودس کې مسواک وکړه. وایي دا ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندګۍ کې دا ټول لیدلي. نو ګوره اسې یو خبره کوم، د رسول الله مبارک خو پاکه خوله مبارک وه، خوله مبارک خو پرېږده. تیمورجانه مشکات هم ویلې دي کلانه، مشکات مبارک کې به راته راشي، دا باقاعده په احادیثو کې موجود دی. ام سلیم رضی الله تعالی عنها وایي دا په حدیثو کې موجود دی، د خولې هغه دغه خو پرېږده، دا اوړی دی اوړی، او په دې اوړي کې زمونږ او ستاسو زندګي ده، بس ژوند دی دا راځي، دا خولې زمونږ نه ځي، دا خولې زمونږ نه ځي. نو خوله بس دا د انسان بعضې فطري څیزونه دي، نیچرل دی، خوله بیا سقابین کوي، خوله سقابین کوي. د دې وجې دې وړو کې مهرباني کوئ، یو خو ډېر هر ورځ لامبئ، دا بنین هم بدلوئ او خوشبو لګوئ. سړي د سقابین سقابین ګوره ښه شی نه دی، نو کوشش یې دا کوئ نو دا خوله سقابین شروع شي. اوس په مشکات مبارک قسم په خدای حدیث موجود دی. ام سلیم رضی الله تعالی عنها وایي چې رسول الله مبارک یو ځل زموږ د دې په کور کې به بعضې وخت آرام کو، و یو ځل ملاستو دې کې
نور تملاسو نو په دې عربو کې ګرمي ډیره ده نو د رسول الله مبارک په دې تندي باندې خواله رااله تاسو د الله په ذات یقین کې قسم په خدای دا په حدیثو کې موجود دي ویو مسلم رضی الله تعالی عنها چې کله رسول الله مبارک را پاسه نو رسول الله مبارک له یو شیشه یو لوخي ولا یوله وته یو مسلم په دې لوخي سکه وې د خپل خلا مې د پکار دی یا رسول الله نو نبی علیہ السلام په پیښو نو خله ولا ورکړه نو مسلم رضی الله تعالی عنها وی په مشکات مبارک حدیث دی وی قسم په خدای چې کله به یو مجلس د خوشاله راغی نو موږ به د رسول الله مبارک خلا د خوشبو په تور استعمالو د خوشبو په تور نو د رسول الله مبارک د خلی دا مقام دی نو د خلی چې به کم مقام خو چې دا پاس او بلاس او ولال او د روټې د مخ کې دا منګ او تاسو له دا تعلیم دی چې دا د خپل ژوندۍ یو اهم جزء دی منګ مسلم نکو دا زمونږ لویه بدقسمتي ده د ډیر لوی خیر نه قسم په خدای منګ او تاسو محروم یو د ډیر لوی خیر نه محروم یو د دې خیر د ځان مو محروم وي نو پنځم نمبر عائشه بیبي وی چې ما د رسول الله مبارک د ژوندۍ څومره نشیس او برخاسو او پاسیدل او کېناستل او تګ راتګو رسول الله مبارک به مسواک نه علاوه بل عمل نه مسواک په استعمال او شپږم نمبر دا وره چې الله رب العالمین زمونږ او تاسو د هدایت لپاره د آدم علیه السلام د انسانیت د هدایت لپاره الله پیغمبران راولېږل په هر دور کې هر پیغمبر راغلی دی او بیا خاتمه په جناب محمد رسول الله څومره پیغمبران راغلل تقریبا د یو روایت مطابق 1,40,000 پیغمبر اوس یو ناشنو عجیبه خبره تاسو دا وره چې دا څومره پیغمبران راغلي دي دا چا یو خپل دین او یو خپل شریعت او دا شریعت مطابق بلګ یو احکامات په نازلېدل او په احکاماتو به عمل کېده اوس دا پیغمبر یو خپل شریعت او خپل نظام اوس په هغې باندې زه بیان نه کوم مختلف لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا یو خپل منهج او یو خپل دغه هغه به کوله خو د آدم علیه السلام راواله ما ته وګورئ تر د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره پیغمبران راغلي دي دا هر چا خپلې طریقې وي خو یو څلور طریقې دا وي چې دا د آدم علیه السلام نه راواله تر د محمد رسول الله پورې د ټولو پیغمبرانو څلور طریقې دا څلور اعمال او دا څلور خصلتونه هر پیغمبر په خپل هم کړي او د دې تلقین هم کړي یو د هر پیغمبر خصلت هغه حیا و حیا ډېره هر پیغمبر کې حیا ډېره یو دویم نمبر رسول الله مبارک وي دا په حدیثو کې دي چې هر پیغمبر کې پاک دامنی ډېره زیاته وه پاکو د هر ظاهري او باطني عیوبو دواړو نه پاکو هر پیغمبر دا یې دویم نمبر خاصیت دی چې هر پیغمبر کې پاک دامنی ډېره وه او دریم نمبر په هر پیغمبر چې دی هر پیغمبر سیوا د دوو پیغمبرانو نه غم د دې د وجې چې هغه داسې مشکل راغلو چې د هغې د وجې ونشو هر پیغمبر نکاح کړی دی هر پیغمبر د آدم علیه السلام نه راواله تر د محمد رسول الله پورې صرف یو حضرت یحیی علیه السلام چې هغه په ځوانوالي کې هغه یهودو هغه شهید کو او یو حضرت عیسی علیه السلام واده نه دی کړی نور چې څومره پیغمبران راغلي ټول ودونه کړي ولقد ارسلنا رسلا من قبلك تیار وچ کنه وجعلنا لهم ازواجا وذريه څومره پیغمبران الله یې ما را لېږلي دي د ټولو بیبیانو یې ټولو ودونه هم کړي دي او د ټولو بچي یو د عیسی علیه السلام یو د حضرت یحیی علیه السلام نو د یحیی علیه السلام خو په ځوانوالي کې شهید شو او عیسی علیه السلام وعدونه که الله اسمان ته وخېجو خو باقاعده په احادیثو کې راغلي دي چې په آخره زمانه په علامو کې به عیسی علیه السلام دنیا ته راځي او په دې دنیا کې به شریعت او حکومت جاری کوي 40 کاله به د هغه حکومت وي په دې 40 کاله کې به د رسول الله په امت کې هغه واده نه به واده کوي نو دریم نمبر د ټولو پیغمبرانو مشترکه چې کم سنت او منهج او طریقه ده او څلورم نمبر دا وره چې د آدم علیه السلام نه راواله تر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې څومره پیغمبران تیر شوي دي ټولو د مسواک هغه سنت ادا کړی دا د هر پیغمبر سنت مسواک
ما تاسو چې د پیغمبرانو مختلف طریقې او مختلف منهجونه خو دا څلور د ټولو پیغمبرانو مشترکو. نو شپږم نمبر دا وره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې دا سنت نه دی، دا د ټول هغه خو زموږ دپاره په سر سترګو او د رسول الله مبارک طریقه لوی شان لوی مقام لري، خو دا یوازې د پیغمبر علیه السلام نه، دا د آدم علیه السلام نه راوله تر د محمد رسول الله پورې د 1,00,000 والو پیغمبرانو مسواک سنت. د شپږم نمبر وره. او اووم نمبر یې دا وره، اووم نمبر دا چې دا د رسول الله مبارک په احادیثو کې باقاعده موجود دی چې موږ او تاسو مونځ کوو، نو د دې مونځ دپاره اودس وکړو، نو دا الله په نسبت باندې ثوابونه دي. خو عایشه بیبي وایي دا ما د رسول الله نه مبارک نه اورېدلي چې کم انسان د مونځ دپاره اودس وکړي او د په دې اودس کې مسواک وکړو، نو بغیر مسواکه یو مونځ او چې چا په مسواک سره مونځ وکړو نو د ده په عملنامه کې به الله اویا ثوابونه ولیکي، یو په اویا باندې. خو تیمور جان دلته به راته یو خپله علمي خبره رامخکې کې، او هغه دا ده چې په احادیثو کې او په قرآن کې چې د اویو د عدد ذکر شي نو مراد ترې نه څه شي دی؟ کثرت د عدد دی، کثرت د عدد دی. حدیثو کې اویا راغلی دی، دغه شان قرآن شریف کې هم اویا راغلی دی. استغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرة. خو د دقې منافق دپاره ته یو ځل بخښنه غواړې کو یا ځل غواړې، الله وایي نه بخم، نه بخم. او یو نه څه مراد؟ کثرت د عدد ته مراد دی. نو دا مراد نه دی چې یاره په دې باندې بغیر د مسواک د یو مونځ کې یو ثواب او مسواک سره دې کویا، د دې نه دا مراد دی چې د الله خوښه ده چې څومره په اخلاص ته مسواک کړی دی الله به له دومره ثواب دی. فایدې دا ده. او اتم نمبر فایدې دا وره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا په حدیثو کتابونو کې راغلی دی چې مسواک کم سړی کوي، دا وره دا بس دا یو دا خبره دا یو څه نو مسواک مونږ خو لګیا یو بیماری را باندې راځي، په ټولو راځي بیماری، غټې غټې بیماری راځي، ولی بیماری راشي خیر هغه خو د انسان هغه الله ته ورنږدې شي، غټې هم راځي جون کې داس د جون سره تړلې خبرې دي. خو یاد ساتئ چې کم سړی باقاعده مسواک کوي، باقاعده مسواک کوي او څنګه رسول الله مبارک کو چې سملاسته به هم بیا کو، چې پاسې به هم بیا کو، خوراک به کوم بیا کو، خوراک نه مخکې به هم کو، دقه شان او دس کې به هم کو چې داسې قسمه مسواک کې که نه نو رسول الله. عایشه بیبي د دې حدیث راوي ده، وی رسول الله مبارک وی چې د مرګ نه علاوه، د مرګ نه علاوه په مسواک کې د هر مرض شفا ده، د مرګ نه علاوه په مسواک کې د هر مرض شفا ده. امراض پر باندې نه راځي، خو چې باقاعده کې دا نه چې ما خو تاسو وی چې په دې جمعات کې دا 1500 کسان راجمع شو، خدای کو پکې 10 کس یا 15 یا نهایت 60 کسانو بکړي، نه دې اهتمام کوي باقاعده په زندګۍ کې راولې، نو د دې ډېره زیاته فایده وي، ډېره زیاته فایده وي. او نه هم نمبر سجانه دا وره چې د قرآن شریف تلاوت ډېر لوی شان لري، ډېر لوی مقام لري. خبر راته اوس هغې متعلق کوم، خو چې څوک د قرآن شریف تلاوت کوي نو د قرآن شریف د تلاوت ډېر لوی مقام دی، ډېره لویه مرتبه ده. او احادیثو کې مختلف قسمه خبرې راغلي دي، په احادیثو مختلف قسمه بیان راغلی دی د ثوابونو. خو یو ثواب پکې دا وره تیمور جانه چې کله انسان د قرآن شریف تلاوت شروع کی نو هغه نیکي او هغه مقام او هغه مرتبه په خپل ځای باندې خدا رسول الله مبارک وي، باقاعده دې مجلس ته فرشتي حاضر شي، دې مجلس ته فرشتي حاضري. او دا د شهید اسلام، مبلغ اسلام او عظیم محدث مولانا محمد حسن جان صاحب رحمهم الله نه ما په دې خپلو غوږو اورېدلو، ممکنه دا حدیثو کې خو ما د هغه نه اورېدلو چې فرشتو له الله ډېر لوی مقام ورکړی، ډېر لوی مرتبه ورکړې ده. او فرشته هم تاسو موږ چې متل هم کوو هلکه څه فرشته خو نه، یعنې د هر ګناه نه پاک هم ده، لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، دا دغه ده. خو فرشتي خوراک څښاک څه شی دی؟ تسبیح دی که نه، خوراک پرې نشته،
خوراک سکا کې څه شي دی یسبحون هو دا غوی تسبیح خوراک سکا دا الله کبرایی دا الله ذکر دا غوی خوراک سکا دی خو یاد ساته تیمور جی دا خبره په ځای کې سیوا د حضرت جبرئیل نه نور فرشتي د قران تلاوت نشي دا تلاوت نشي یو حضرت جبرئیل هغه د الله په امر باندې نازل کړ نور فرشتي د قران شریف تلاوت نشي کولی نو چې کله یو انسان تلاوت د قران شروع کړي په حدیثو کې نو فرشتي راشي نو په خپل کولی نشي او د قران ډېر لوی شان دی ډېر لوی مقام دی نو دا فرشتي راشي وره او دا په حدیثو کې موجود دي نو یو فرشته راشي د سره کینی نو بیا بل کینی نو بیا بل حتی تر دې پوري چې د دې فرش نه هغه فرشتي عرش ته ورسي چې څوک د قران شریف تلاوت خدا یاد ساتي چې بعضې وخت دا قرآن شریف تلاوت په هغوی دومره اثر وکړي چې دا فرشتې راشي نو چې کم سړی د قرآن شریف تلاوت کوونکی دی نو د ده د دې تلاوت د وجې دا فرشتې د ده په دې خولې باندې فرشتې دا خپله خوله کوي دا په حدیثو کې موجود دي باقاعده په یو خبره یاد ساتئ چې کم انسان د قرآن شریف تلاوت کوي او د بغیر مسواک قرآن شریف تلاوت نو دا په روایاتو کې راغلي دي په حدیثو کې راغلي دي چې فرشتې بیا د په خوله باندې خوله نیږدي دا مسواک د برکته به فرشتې ستا په خوله باندې خولېږدي دا 10 فایدې د رسول الله مبارک د احادیثو نه تاسو ته ما بیان کړو اوس وایه څومره لوی مقام لري څومره لویه مرتبه لري او څومره لوی شان یې دی د دې یاد موږ د دې نه نن محرومه یو موږ ته ځان محرومه کړی دی موږ د سره سوچ او تصور کې هم دا نه راځي او یو دومره شانډه کې د سود د 10 روپو او د 40 روپو او د 50 روپو ډکې دی دې نه موږ ځان نن محرومه کړی دی وروڼو دا ګوره موږ په ډېر لوی غفلت کې پراته یو دې نه ځان مه محرومه وی ډېر لوی شان ډېر لوی مقام او ډېره لویه مرتبه لري حضرت علي رضی الله تعالی عنه ډېر لوی شان لري ډېر لوی مقام لري ډېره لویه مرتبه لري رسول الله مبارک سوی انا مدینة العلم وعلي بابها زه د علم خار او علي څه شی دی د هغې دروازه ده علي رضی الله تعالی عنه له الله ډېر لوی علم ورکړو ډېر لوی مقام ورکړو ډېره لویه مرتبه الله رب العالمین ورکړې وه هغه وایي چې یو انسان دی وایي چې زه د الله رب العالمین ته نږدې شم الله رب العالمین ته نږدې شم د الله رب العالمین قرب دې زما حاصل شي نو د الله د قرب او د الله د نزدېکت دپاره بهترین 3 څیزونه دي چې په دې انسان الله ته ډېر زیات نږدې کېږي دا حضرت علي رضی الله تعالی عنه هغه څه شی دي یو د قرآن شریف تلاوت دې باندې الله ته انسان ډېر نږدې کېږي یاد ساتئ ګوره موږ د دې نه نن ډېر په غفلت کې یو یقین په خدای وکړه دویم نمبر چې انسان الله رب العالمین ته د نزدېکت ذریعه کیږي نو چې په اخلاص د الله د رضا دپاره د روژه ونیوله په دې باندې الله رب العالمین ته سړی د نږدې او حضرت علي رضی الله تعالی عنه دریم نمبر فرمایي چې کم سړی مسواک ډېر کوي دا باقاعده په روایاتو کې موجود دی کم سړی مسواک ډېر کوي دی به الله رب العالمین ته ډېر زیات نږدې کیږي دا د الله د نزدېکت ډېره لویه ذریعه نو د دې د وجې نور هم ډېرې زیاتې فایدې دي ای تیمور جانه دومره پیدې دي چې زموږ د دې دین یو عالم دی علامه شامي رحمهم الله د مسواک په فایدو یو کتاب لیکلی دی نو هغه چې فایدې روغ کړي دي نو څومره فایدې روغ کړي او یا فایدې روغ کړي د مسواک او یا فایدې د مسواک روغ کړي او د ټولو نه بهترینه فایده چې هغه ورکوي او هغې دپاره زمونږ او تاسو چې نن دې جومات ته راغلي دا ګرمي برداشت کوو دا یخني برداشت کوو دا تکلیفونه برداشت کوو او موږ هلکه چېرته دغه خبره کوو ښه دعا کوو نو څه وایو وي خدای پاک ته آخر وخت کې اخره کلمه نصیب خدای آخر وخت کې اخره کلمه نصیب چې د دنیا نه ځو او اخره کلمه نصیب شي نو هغه او یا فایدې لیکلي دي خو زما په ذهن کې د مسواک چې ما احادیث علامه شامی خو ډېر لوی سړی دی ډېر لوی مقام لري ډېره لویه مرتبه لري وایي زما په ذهن کې چې د مسواک د ټولو نه اعلی واګوله جي د ټولو نه اعلی د ټولو نه بهترینه او د ټولو نه ښکلې
هغه فایده راغلی د زما په ذهن کې وایره چې کوم سړی باقاعده مسواک کوي د هر مونځ دپاره کوي د شپې سبلیه کوي دروازې پاسي چې څنګه پاسي او مسواک کوي د ټولو نه عظیم او لویه فایده دا ما ته وګورئ او دا لږه په غور باندې وګورئ د ټولو نه عظیم او بهترین او لویه فایده دا ده چې په آخر وخت کې به الله رب العالمین دی د دنیا نه په ایمان سره او د ده په خولې باندې به دا عظیمه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله جاری دا د مسواک یو فایده وه نو د دې د وجې کوشش کوئ چې مسواک خامخا کوئ فایدې ډېره زیاته ګورئ د دې صحابو د حالت چې تاسو وګورئ که نه نو صحابه خو ما خو تاسو ټول د رسول الله مبارک په سنتو باندې او دغه په طریقو باندې عمل بیا کوو خو دې صحابو کې بعضې ډېر لوی علم والا دي ډېر لوی علم د عبدالله ابن عمر تاریخ تاسو وګورئ ډېر لوی عالم و ډېر لوی عالم خدای ولا ډېر لوی علم ورکړو الله ولا ډېره لویه پوهه ورکړو او تیمورجان تا ته په حدیثو کې راشي شیخ صاحب به راته ووایي چې مکثرین صحابه سوري اوه کسان دي حدیث ډېر دا مکثرین دي په هغې مکثرینو کې دیم په ټاپ باندې دی دم د رسول الله مبارک نه او عمر یې عمر خو ډېر ماشوم و خو چونکې علم یې ډېر زیات او ډېر لوی علم والا الله ورکړو او ډېر بهترین انسان او ډېر لوی علم یې و یاره بس د هغه په هغه ژوند باندې سړی وګوري که نه عبدالله ابن عمر پلار به ورته پس کېده پلار اسم د پلار به ورته پس کېده داسې علم والا الله ورکړو نو عبدالله ابن عمر د رسول الله مبارک زندگی کتلې وه ژوند یې کتلو او د مسواک دا فضایل یې ته اورېدلو نو احسجانه دا باقاعده د هغه په تاریخ کې لیکلي دي ګوره دا زمونږ د دې وطن دا خلک دي نو څوک په یو قصب باندې دي څوک په بل قصب باندې دي او بعضې قصبونه د پیغمبرانو دي زراعت کوي داسې روایتو کې راځي چې حضرت آدم علیه السلام به کو او داسې روایتو کې راځي چې د لیوارې دا کار به وایه حضرت داود علیه السلام کو قرآن شریف کې دي که نه ما ورته وایي څه وه اوسپنه څه کړې وه نرمه کړې وه که نه قرآن شریف کې دي وعلنا له الحدیده داسې راغلی دي اوسپنه د هغه دغه نو داسې د حضرت نوح علیه السلام متعلق دا راغلي و چې ده به دا ترکاڼي کوله دا ورونه ترکاڼي به کوله ترکاڼي ثابته ده بیړۍ یې جوړه کړې ده نو بیړۍ څوک جوړوي ترکاڼي جوړوي نو د ترکاڼان کو تو ویني که نه نو دوی چې دا لګیا وي په دې ورونه جوړوي یا دغه کوي نو په هغې کې زیات تر کار د څه راځي د پنسل راځي که نه نو هغوی دا پنسل واګولی چې صاحب دې غوږ کې داسې دا د وجه وي او چې جیب نه رالي او بیا پې دغه کوي نو هغه نو بس هغه زر زر ټک ټک بیا دلته کېږي بشیر داسې دی که نه بیا دغه کښې نو ټک ټک پکې هغه خپل دغه وکړي نو بیا دې غوږ کې داسې کېږي ما ته وګورئ د عبدالله ابن عمر تاریخ تاسو وګورئ وایي مسواک به یې په غوږ کې نو څه مقصد دا چې ډېر به استعمالو د دې وجې به غوږ کې پروت و داسې دا د دې وجې چې استعمال یې ډېر زیات و د پنسل استعمال ډېر دی نو ځکه هغه دلته غوږ کې کېږي دا به هغه ډېر استعمالو نو کوشش کوئ د دې ډېره لویه فایده ده ډېر لوی دغې ده من خلک د دې نه غفلت کو غفلت ته مه کوئ ما خو تاسو وي د ټولو نه اوچت شی دا دی چې مونږ د دنیا نه ځو چې د ایمان سره لاړ شو او قسم په خدای په روایاتو کې راغلی دي چې کوم سړی د مسواک زیات تر استعمال کوي الله به ورته په آخره کې کلمه نصیب کوي نو استعمال یې زیات کوي څنګه به یې کوئ یو خو دا وورئ مسواک خو لومبې د دې دغه وګورئ نو زمونږ دا علما وایي علما چې مسواک کم از کم دا یو لیش داسې پکار دی یو لیش پکار دی زما دې ته مه ګورئ دا زه ډېر استعمالوم د دې د وجې دا لږ کم شوي دي او دا قسم په خدای د الله په ذات مې قسم د رسول الله مبارک د دربار نه مې راوړی دی ما ته ډېر محبوب دی ما ته ډېر خوښ دی نو مسواک مقدار به دومره دی یو لیش بیا چې استعمالې نو استعمال یې بیا هر څنګه استعمالولی شي خو که تی نیسي زمونږ علماو دا طریقه ښولې ده چې داسې به ونیسې دا څلور ګوتې به د پاسه کې او دا یو دا قچې ګوته اسه ده دا به لاندې کې داسې نو په دې طریقه باندې په دې به ونیسي نو په دې طریقه باندې به مسواک کوي او دریم نمبر دا چې څنګه مسواک کوي نو زموږ بعضې علما وایي چې مسواک داسې کوئ داسې پکار دی خو داسې زموږ د علما وایي چې د انسان دا اوری دا کمزوري نو بعضې وخت ویني شي اگر چې کله سړی مسواک زیات کړي دا بیا پخې شي دا بیا نه کېږي نو اول یې د ښي طرف نه شروع کوئ
اول د خې طرف نه بیا د ګس اړخ نه داسې او بیا باقاعده داسې کولی شي او بیا رسول الله مبارک باقاعده په احادیثو کې راغلي دي چې رسول الله مبارک به بعضې په ژبه وخم داسې کوه او ډېره مبالغه عایشه بیبي وی کوله به په مسواک کې به ډېره مبالغه کوله مونږ خو بس صرف دا داسې ګلاس ګلاس ته وباسو نه خو ډېر ساعت به یې کوو ډېر ساعت ما سره په دې حرم کې یو ملګری یو ځای شو نو ما ورته وی څنګه چلی یاره یو عالم یې ماته یاد کړ وی عالم دا څه یو ورځ ورسره زموږ د جمعې په ورځ ملاقات دغی وی د جمعې په ورځ هغه موږ سره ملاقات وی چې ما چې 8 بجې شي 9 بجې شي ویډیو ختم کړم ورته چې دومره ولې نو هغه ما ته قسم په خدای په منبر ناسې وی هغه د جمعې د مونځ دپاره یوه نیمه ګنټه مسواک منګه پې 2-3 سیکنډه داسې کو خبره ختمه نه خو ډېر پکې مبالغه کوي او خو ډېرې لکه دغه استعمال یې زیات کوي نو دقه طریقه باندې استعمال او بیا په ژبه کې دقه دغه کوي او بیا چې کله کم شي کله کم تیمور جانه نو په کار خو څومره دی یو لیشه خو کموالی بیا زموږ د علما وي چې کله د دې مټ د دې دغه نه پاتې شو نو بیا مه استعمالوي داسې به ونیسئ ګوره ما دا نیولې که نه نو دې ځای کې چې بس دا ختم شو نو بس بیا یې دغه کې او چېرته یا خښ کې یا چېرته ډب ته ورولې نورې دقې پورې تاسو استعمالوئ فایده ډېره زیاته ده او ډېر لوی فایده مند څیز دی او زه به تاسو ته ووایم چې دلته دغه کې ما دا لیست ګولیم دی خو زمونږ زیات تر نن لویه مسله دا ده چې زمونږ یاداشت ختم شوی دی میموري ختم ده میموري کارډونه هم څه شي شوي دي ډیمیج شوي دي کوم سړی وایي چې زما د حافظه مضبوطه شي باقاعده په روایتو کې راغلي مسواک دی زیات مسواک سره حافظه د ذهن زیاتېږي او ما تاسو اوس خو وخت نشته چې یاره دا اویا طریقې مې راته ټولې بیان کړې وې نو ډېره به ښه وه خو وخت نشته نو په دې جوماتونو کې هم دا لګېدلي او خیر نن سبا خو زمانه د دې خردجال ده په دې موبایل باندې تاسو سرچ کې ورکې چې د مسواک اویا پیدې ټولې به راته راشي ټولې به راته راشي نو فایدې ډېرې زیاتې دي کوشش یې کوئ چې دا وکړئ د دنیا او د آخرت ډېره لویه فایده لري الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو له د دې د کولو توفیق را نصیب کړي او والې ځان له هسې د خدای په خانه کې ناست د خدای په خانه خیر دی اصل دا د پاره د ترغیب او د پاره د زده کړې دا خبره کوم او په اودس کې هم ناست او جومات کې هم ناست کم سړي هغه د شپې او د هغې ورځې او دغه خو پرېږده چې باقاعدې د مونځ دپاره کوي نو څوک څوک یې کوي لاس لږ اوچت کړي دروغ به راته نه وایه ماشاءالله باقاعده چې کوي څومره یو پټې لاس اوچت کړي چې ما ته پته ولګي نو ګوره د جومات د نیمې نه کم کسان یې کوي او دا ټول جومات ناست دی دا کوي نو دا بد کوي نو اوس په را سره په دې جومات کې وعده کوي تاسو به هم کوئ او زما په دې سکرین باندې چې کوم ملګري اوري دا بیان هغوی ته وایي نن به را سره په جومات کې وعده کوي دا قلتبار به سړی ناست وي هلکه تاسو سره وایي چې هغه سره جوړې خبره کړې چې نن به را مسواکونه خاصو مسواک خو 10 روپۍ دي 20 روپۍ دي خو ټولې وایي والله سره له ټولو پیسې ورکوم ګینې وابګله چې صاحب ته دا یې وایم یاد ساتته وایم چې ته یې ولوه نو نن به را سره دا وعده کوي چې څومره په دې جومات کې ناست یې د نن نه انشاءالله وتعالی د دې شروع به کوي څوک څوک به شروع کوي نو لاس سره اوچت کړي سجادو سره شروع به کوي انشاءالله زنده باد وعده ده ګورې وعده هم را سره وکړه انشاءالله شروع به د مسواک کوي فایدې ډېره زیاته ده الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو له د دې توفیق را نصیب کړي ښه زما عزتمندونو یو خبره کومه او انشاءالله نور به بیا په آینده جمعه باندې بیان کوو دغه د اختر غټ اختر میاشت هم را روانه ده بیا د غټ اختر هغه 10 ورځې هم را روانې دي او تقریبا زموږ د علما کرامو مطابق به یا د چهارشنبې په شپه میاشت وخیږي او یا به د زیارت په شپه خو د هغې نه مخکې یو عمل چونکې بیا پکې جمعه نه راځي د هغې نه مخکې راته یو عمل ښیمه چې هغه ډېر بهترین او ډېر اعلی او ډېر مزېدار دی او دا د ام سلمې رضی الله تعالی عنها حدیث دی او باقاعده په احادیثو په کتابونو کې موجود دی عمل ډېر آسان دی او ثواب وهاب ګنجي صاحب ډېر زیات دی هغه عمل څه شی دی رسول الله مبارک وایي چې د کم کس د قربانۍ اراده وي د کوم قصد قربانۍ اراده وي او دا مسواک یو خبره ورکړه هغه خبره خو دا مسواک ورې نارینه هم کولی شي او زنانه هم کولی شي زنانه هم پکار دي صرف دنداسو ته د کار نه وي
په دنداسه یوازې کار نه کیږي زنانه به هم ګورې مسواک کوي ښه دا به یاد ساتئ دا خبره ما د اورېده د دې وجې اکثر زموږ دا بیانات دا زنانه ډېر اوري نه دې د وجې ته یم چې زنانه دې هم باقاعده د دې دا عمل کوي او دا لس واله ثواب الله زنانه ول هم ورکوي نو په دې اختر په دې میاشت کې یو عمل دی او عمل داسې چې رسول الله مبارک وي د چا د قربانۍ اراده وي چې زه به قرباني کوم خدای دې ټولو له توفیق ورنصیب کړي کوم کسانو اراده وي الله دې په دې اراده کې مضبوط کړي او د چا غریبانان وي الله دې ول توفیق ورکړي نو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها وی چې رسول الله مبارک چې چا د قربانۍ اراده وي چې زه قرباني کوم نو دا عمل ګوري مسنون دی د استحباب عمل دی کو چاو که ثواب به پیلو شي او کو چاو نه کو نو زره دومره د نو کومره ګناګارم نه دی خو ثواب یې وګوره ثواب یې ډېر لوی دی وی چې د چا اراده وي نو چې د ذل حجې میاش وویني یا د ذل حجې میاش روخیږي نو دې یو دوه کار وکړي هغه دوه کاره ده چې دې خپل نوکونه او د خپل سر ویښته یا زیاتی ویښته دې نالي نوکونه او د سر ویښته یا نور د انسان د ضرورت نه زیات چې کوم ویښته دا دې نالي دا یو عمل دی په دې عمل باندې چې چا عمل کو دا ولی نو دا په دې میاشت کې چې کوم د ذل حجې را روانه ده په دې کې یو عظیم او یو مبارک او الله ته یو ډیر محبوب عمل د حج کیږي نو حاجیان چې کله خدای پاک هم حج او عمرې نه بوتلي امین وایه نه وي ته دا منې دا څومره لوی عمل مې ورته یاد کړو دا څومره لوی ثواب خدای پاک هم حج او عمرې نه بوتلی کا نو چې سړی احرام وتړي نو په دې احرام کې بعضې ممنوعات دي یو په هغې کې ممنوع دا شی دی چې دی به خپل نوکونه او ویښته نالي دا په هغې ممنوعاتو کې یو دوه ممنوعات دي نو ما ته وګورئ نو رسول الله مبارک وی چې کم سړی د قربانۍ اراده وي نو دې د دقې لسمې ذوالحجې د قربانۍ پورې خپل سر ویښته نور زیاتي ویښته او نوکونه دې نالي رب العالمین دې خو په پاکستان هندوستان او نور ملکونو کې دی خو که دا عمل د په اخلاص وکړو نو چې څومره د حاجیانو هلته د حج ثواب دی د دې عمل د برکته به الله ستا په عملنامه کې د حج ثواب ولیکي څومره بهترین عمل خدا تاسو دا چلو کې چې زیاتی ویښته وي نو د نهر چهارشنبې د ورځې نه مخکې دا کې لکه په چهارشنبې په شپه ممکنه د میاشتو خیجي یا د زیارت په شپه میاشتو خیجي بهرحال دا یو عملو کې تاسو ته وایم چې څوک زما دا بیان اوري خو دا چې هغه چا چې قربانۍ اراده وي نو د دې ویښتو او د دې نوکونو دا عملو کې الله باندې لوی ثواب درکړي او انشاءالله نور آینده جمعه کې د دقې لسو ورځو چې کومې عظیمې مبارکې دي د دې بیان او سړي د قربانۍ بیان به انشاءالله آینده جمعه درود شریف ووایه نو دا خو خیر مخکې مونږ ویلي دي چې تاسو ته پته لګي په دقې فلسطین کې چې کوم ظلم دی یهودو وکړه نو هغه د بیانولو نه دی مونږ باندې خو یو 3 ورځې بمبارۍ مونږ وکړې هغوی وکړې پکې څه کسان شهیدان شو مونږ په هغې خفه یو زموږ وطن دی زموږ ملک دی خفه کېږو مونږ په خپل فوج باندې خفه کېږو په خپل عوامو باندې خفه کېږو او په هغې فلسطین په مسلمانانو یو نیم کالو چې بمبارۍ کېږي ښځې پکې شهیدان ځوانان پکې شهیدان بوډاګان پکې شهیدان ماشومان پکې شهیدان تا الله په ذات یقین وکړه چې بله ورځ ما یو ویډیو کتله واګوله جي صاحب نو یو سپي او ماشوم په خولې کې نیولې دی هغه شهید شوي دی دا څه ظلم دا چا کړی دا د یهودو کړی نو مهرباني وکړئ چې د یهودو کم مصنوعات دي کمې پروډکټس دي دا الله دقې عظیم ورځو ته وګورئ د دقې مسلمانانو د قربانۍ ته وګورئ د دې دا وجې د یهودو چې څومره مصنوعات دي خو هغه دا پیپسي دي او کو نور څه دي او بیا خصوصا دغه پکې لیکلي چې پي سی ایل څه شی دی کرکټ دی ها کرکټ دی نو دغه پي سی ایل کې څه شل دی ها اشتهارونه دغه د یهود د دې پي سی خدای دې بیخ د کرکټ مباسي او خدای دې بیخ د دغه سيزونو مباسي چې خلکو په جواریان او دا سيزونه شروع کړی دي نو باقاعده د دې کو پي سی ایل دی او کو ارسوک دي او کو زمنګ عام دکاندار او تاجر دی د دوی نه بایکاټو کې دغه سيزونه ته د سره مالې چې کم د یهودو مصنوعات دي دا یو زمنګ او استاد یو دینی نه
دا امتحان دی چې د امتحان کې کوم مسلمان کامیابیږي. ممکنه دقې پورې زمونږ وسي خو خدای پاک نور وس راکړه نور به ورسره کوو خو د دقې مصنوعاتو نه انکار وکړي. الله دې موږ ټولو له توفیق رانصیب کړي. دعا وکړئ الله زموږ په حال رحم وکړي، الله هم ګناهونه معاف کړي او د دې مسواک د کولو دی الله موږ او تاسو له توفیق رانصیب کړي. الله رب العالمین دې د دواړو جهانو خیر نصیب کړي او د رسول الله مبارک د هرې طریقې دی الله موږ او تاسو له توفیق رانصیب کړي. د دواړو جهانو خیر دې الله نصیب کړي. څومره بیماران دي کورونو کې د هسپتالونو کې دي الله ټولو له صحت ورکړي. څومره مردگان د علیه السلام وفات دي الله د ټولو مغفرتونه نصیب کړي. الله د ټولو قبرونو جنت د باغچونو باغچو کړي. خصوصا زموږ په دې میره کې د فاروق حاجي صاحب دی والده نن وفات شوه الله دې د هغې مغفرت نصیب کړي. او بل زمونږ د دې شورګر دغه د بابا صاحب یو مرګري دلته موږ د ظاهر راځي دغه والده وفات شوه الله دې د هغې مغفرت نصیب. نور ستاسو زموږ څومره مشران کشران وفات شوي یو ناوخت هم دی وخلو وخت به ډېره لګي الله دې د ټولو مغفرتونه نصیب کړي. الله دې د ټولو قبرونه جنت د باغچو د رسول الله په هر سنت ته موږ او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. چا څه د زړه دعاګانې دي څه حاجتونه دي وخت هم نشته الله د دې ټولو ملګرو د زړه حاجتونه او د زملادونه الله د پټو خزانو نه برابر کړي برحمتک یا ارحم الراحمین.